سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. د فقهاو د طبقاتو د بیانولو نه بعد دلته دا مسله بیانوي چې کومو کتابونو نه فتوا ورکول جایز دي او د کومو کتابونو نه فتوا ورکول نه دي جایز. دا یو څو کتابونه ذکر کوي چې د هغې نه فتوا ورکول جایز نه دي. هغه شرح الاشباح د هبة الله علیه الرحمت او کتب غریبه لکه ملا مسکین د کنز الدقایق شرح ده او قهوستانی. خو د دې دا مطلب نه دی چې بس همدا کتابونه دي او د دې نه فتوا ورکول جایز نه دي او د دې نه علاوه څومره چې کتابونه دي د هغې نه فتوا ورکول جایز دي. داسې نه دي. د کومو کتابونو نه چې فتوا ورکول جایز نه دي نو هغې لپاره دې څه اصول بیان کړي دي او هغه یو څو څیزونه دي، شپږ وجوه دي. کومو کتابونو کې چې دغه وجه موجودی وي، دغه شپږ وجوه نه یو وجه موجود وي نو د هغې نه فتوا ورکول جایز نه دي. هغه وجوه یو خو دا دی چې عدم اهتمام بالتصحیح. کتاب وی لیکن دغه کتاب کې چې کوم مسائل وي د هغې ته تصحیح اهتمام نه شوی. یو دویم شدت الایجاز فی التعبیر، انتہائی اختصار وی په تعبیر کې چې کوم مراد د مصنف دی نو هغې باندې دا عبارت واضح نه وي. واضح نه وي. دو وجه شوي. درېیمه ترجیح خلاف المرجح، ترجیح خلاف الراجح، ترجیح خلاف الراجح. ځکه مسائل چې کوم وي نو یو مسله راجحي بله مرجوحي، نو د راجح په مقابله کې مرجوح باندې عمل داسې ناجایز دی لکه د ناسخ په مقابله کې په منسوخ باندې عمل کول. نو چې کوم کتاب کې مرجوح قول لا ترجیح ورکړی شوي په راجح قول باندې نو د هغه کتاب نه فتوا ورکول درست نه دي. دریم شو کنه څلورم ونقل الاقوال الضعیفة، نقل کول د ضعیف اقوالو، د کمزورو اقوالو. کوم کتاب کې چې ضعیف اقوال را نقل کولی شي. دا هم یا ساتئ چې د ضعیفو اقوالو وجود دا د دې خبرې دلیل نه دی چې د هغې نه به بنده فتوا نه ورکوي. کله کله زمونږ تفاسیرو کې اسرائیلیات موجود وي لیکن هغې باندې د رد دپاره د دې مطلب دا دی
ونقل الاقوال الضعیفه چې ضعیف اقوال به را نقل کړي وي او د هغې ضعف به نه بیان کړي، نو په قارئ باندې لوستونکي باندې به اشتباه راځي. پنځم د دې وعدم الاطلاع على حال المؤلف، څوک چې د دې کتاب مؤلف دی د هغې حال نه دی موجود چې دا څوک دی. څوک دی نه مراد دا نه دی چې د ده نوم څه دی، د دې ذکر مخکې شوی د پلار یې څه نوم دی، شجره نسب یې څه ده، د کوم ځای دی. د دې مطلب دا دی چې د ده د فقهاو په طبقو کې د دې تعلق د کمې طبقې سره دی، یعنی مجتهد منتسب دی، مجتهد منتسب کنا مجتهد په المذهب دی، که مجتهد په المسائل دی، کدا د اصحابو د کمی قبیلې نه دی، دا کم چې اوه طبقات د فقهاو دې مخکې ذکر کړي. څو شو؟ پنځه. شپږم وعدم علم المنقول عنه، د چا نه چې دا نقل د قول کړی دی نو هغه منقول عنه پته نه لګي چې هغه څوک دی. بس دا شپږ وجوه نه چې یو وجه په کم کتاب کې موجوده وي نو هغه کتاب نه فتوا ورکول درست نه دي. دا د یو قانون زمونږ دپاره په دې کې بیان شوی دی. نو دا کم کتابونه چې ذکر کړي دي نو دا بطور نمونه دي. نو علت د عدم جواز د افتا د دې کتابونو نه که چرته د علت موجودو نو فتوا ورکول ته جایز نه دي، او چې کله د علت ختم شو نو فتوا ورکول ته به جایز دي، ځکه د عدم جواز دپاره علت عمده وجوه دي. قلت فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال. قلت دا ابن عابدین رحمه الله وی فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال، مخکې دا دې خبرې ذکر وکړو او بلکې هغه نظم به تاسو ته یادي. اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم او كان ظاهر الرواية ولم يرجح خلاف ذلك فعلم. نو راجح باندې عمل واجب دی او د راجح په مقابله کې مرجوح باندې عمل ناجایز دی، لکه د ناسخ په مقابله کې په منسوخ باندې عمل ناجایز دی. نو تا ته چې کله پته ولګېده چې پوه شوي د دې مخکني تفصیل نه او د دې عقود رسم المفتي نه چې د راجح باندې عمل دا واجب دی د مرجوح په مقابله کې، دغه شانته دې باندې پوه شوې چې حال د مرجح چې چا دې له ترجیح ورکړی دی دا هم واجب دی. نو تعلم انه لا ثقة بما یفتی به اکثر اهل زماننا. دا ابن عابدین د خپل وخت ذکر کوي. اوس خو ډیره بدحالي ده، هغه تشهی مخکې چې کوم ذکر راغلی و، نن سبا دا چیز ډیر زیات عام دی. غیر ضروری حوالجات خلق په دې فیصلو کې ذکر کوي، صرف دغه لوستونکو د اطمینان دپاره، او دام نه ګوري چې دا کم حوالې زه ذکر کوم نو دا زما
د فیصلې سره د دې تعلق شتم دی او کو نشته. نو دا وی تعلم انه لا ثقة، تعلم تو پویږي بېشک شان د دی لا ثقة بما یفتی به چې نشته دی اعتماد په هغه څه باندې چې فتور کوي په هغې باندې اکثر اهل زماننا، زمونږ د زمانې اکثر علما. دلته اکثر اهل زماننا ما فتو چې ورکوي خو علما ورکوي. وایي دی څه کوي؟ دی کتاب ته رجوع کوي چې کوم د متاخر کتب دي، د متاخرینو علماو کتابونه دي، او بیا وایي دا د متاخرینو مذهب دی، دا د متاخرینو مذهب دی، حالانکه هغه د متاخرینو مذهب نه وي. د دې به وروستو نشاندهي به دا وکړي. بمجرد مراجعت کتاب من الکتب المتأخرة، په نفس رجوع کولو باندې کتاب ته د کتابونو متأخرونه یا متأخره، خصوصا غیر المحررة، او خاص کر هغه کتابونه چې هغه غیر محرره دي، قلمي کتابونه دي د چا سره پراته دي او بس هغې باندې فتوا ورکوي. او کشرح النقایة للقهستاني، دا قهستاني دی ښه، دغه شانته کدر المختار، کشرح النقایة للقهستاني والدر المختار والاشباه والنظائر، دا د تاج الدین سبکی کتاب دی. ونحوها، یا د دې په شانته نور چې کوم کتابونه دي، دا وجوه سته و، دا په دې کې یو وجه موجوده ده. فإنها لشدة الاختصار والإيجاز، دا د وجه د شدت اختصار نه، ایجاز اختصار یو معنا ده، د وجه د شدت ایجاز اختصار نه او د وجه د شدت ایجاز نه، کادت تلحق بالالغاز، معماګانې نه معماګانې، دا خلک همداسې وشتل کوي که نه، سوالونه خلکو باندې دغه کوي، دا نو هغې ته معما. وی دا دومره مختصر دي، قریب ده چې دا تلحق بالالغاز، د معماګانو سره د دې الحاق وشي. مع ما اشتملت علیه من السقط فی النقل، سره د دې نه چې دی مشتمل دي من السقط فی النقل، په سقط باندې په نقل کې، په ډېرو مواضعو کې هغې نه چې کوم ځایونه دي نو هغه متروک دي، پکې شته دی نه. وترجیح ما هو خلاف الراجح، او سره د څه نه، د ترجیح نه، د ترجیح د هغه نه هو خلاف الراجح چې هغه د راجح خلاف دی. بل ترجیح ما هو مذهب الغیر، بلکې داسې هم پکې شوي دي چې د حنفي مذهب په مقابله کې نورو مذهبونو له ترجیح ورکړې ده. خو دا خبره لږه ډېره تفصیلي ده، دې کې تفصیل شته دی. یو خو داسې مسلې چې د هغې حکم زمونږ حنفي مذهب کې نه، یا مالکی مذهب کې د مالکی مذهب والو دپاره په مالکی مذهب کې د هغې حکم موجود نه، یا شافعي مذهب کې د شوافعو دپاره د هغې مسلې نو وارد مسله ده او د هغې حکم پکې نشته دی. دغه شانته حنبلي مذهب کې د حنبلیانو دپاره د هغې مسلې حکم ذکر نه. نو که د بل مذهب د امامانو په قول باندې عمل کوي، نو دا د خپل مذهب نه خروج نه دی،
نه په دې کې څه مضایقه شته. د دې نه مراد مما لم یقل به احد من اهل المذهب، د دې نه مراد دا دی چې دا د مذهب خلافي. نو مذهب خلاف به کله چې په مذهب کې د دغه مسلې چې کوم حکم دی هغه د هغې مخالفي، نو بیا خپل مذهب پرې ښودل او په هغې باندې عمل کول دا جایزه نه دي. ورأیت فی اوائل شرح الاشباح للعلامة، دا د محمد هبة الله کتاب دی. ومن الكتب الغریبة، او د کتب غریبونا لکه ملا مسکین، دا د شرح وقایع شرح ده، او د کنز الدقایق، او د قهستانی دا څه دي؟ دې کې چې کوم علت موجود دی نو هغه د عدم اطلاع علی حال المؤلف وجه ده. یعنی هغه علت چې دینه به فتوا نه ورکې نو هغه شپږو وجوهو کې پنځمه وجه غالبا ده، پنځمه وجه وعدم الاطلاع علی حال المؤلف، مؤلف حال چې دا د کمی طبقې د فقهاو سره دې تعلق دی. لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیهما، جدی ملا مسکین او قهستانی دا چې کوم کتابونه دي نو د دې د مؤلفینو چا چې دې تالیف کړی دی د هغوی حال نه دی معلوم چې دا د کمې طبقې د فقهاو سره د دې تعلق دی. نو په دې وجه باندې د دې نه فتوا ورکول درست نه دي. دغه شانته او لنقل الاقوال الضعیفة، لکه قنیه چې کوم کتاب دی دا د مختار ابن محمود ابن محمد زاهدی کتاب دی، او دې کې چې کومه وجه ده نو هغه دا ده چې دا ضعیف اقوال را نقل کوي. او لاختصار، یا د اختصار د وجه نه کدر المختار للحسب کفی، دغه شانته نهر عینی د کن چې کومه شرح ده نو د دې نه فتوی ورکول په دې وجوه باندې جایز نه دي. اوس دې کتابونه یا د دې نوعی د کتابونو نه به کله فتوا ورکول جایز دي. نو قال شیخنا صالح الجینینی قال صالح دا الجینینی دیخوا دا وی انه لا يجوز الافتاء من هذه الكتب، بشکا جائز نه دا فتوا ورکول د دې کتابونو نه الا اذا علم المنقول عنه، مگر پته ولګي اذا علم چې کله معلوم کړی شي المنقول عنه چې دا قولونه دې را نقل کړي دي نو دا د چا نه را نقل کړي دي، منقول عنه پته ولګي. دغه شانته والاطلاع علی مأخذها، او اطلاع حاصل شي، پویه حاصل شي، علم راشي د دې په ماخذ باندې، نو بیا د دې نه فتوا ورکول صحیح دي. ځکه چې کوم علت و هغه علت به ختم شي. علت د عدم جواز د فتوی دغه وجوه سته و، یعنې هغه وجوه سته نه یو وجه وجود، نو چې کله دا وجه ختمه شو نو د دې نه فتوا ورکول. هکذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه، او دا ذمہ داری په هغې باندې ده. اوس یو بله مسله بیانوي
او د دې ښه تفصیل کوي. وایي کله چې ته یو کتاب کې ووینې چې پلاني کتاب کې لیکلي دي، مسلې را نقل کړي او حوالې ورکړي په بل کتاب باندې، نو ته په دې ناقل باندې چې دې کتاب کې دا مسله موجوده ده، نو کم از کم په دې باندې اکتفا نه ده پکار. دا مسلې چې د کوم کتاب نه را نقل کړې ده، د هغې چې کوم ماخذ دی او اصل ماخذ دی، هماغه اصل ماخذ هغې ته به رجوع کوي، هغې کې به وګوري چې دا مسله داسې ده او که نه ده. کله کله داسې وشي چې په هغه اصل ماخذ نه چې کله دا مسله را نقل کوي، په هغه کې هغه ړومبنی ناقل خطا شي، ړومبنی ناقل خطا شي، او بیا وروستو چې کوم عالمان راځي نو هغوی په دې باندې اعتماد کوي چې دا مسله به موجوده وي، نو چې پلاني کتاب نه ده لیکلي دي، نو دا خو ډېر غټ عالم دی، معتمد علیه دی، مشهور دی، نو صاحب د ورع دی، د تقوا دی، د پرهیزګارۍ دی، نو چې ده دا حواله په هغې باندې ورکړې ده، دا دروغ نه وایي. نو بس هغه حواله تا را نقل کړه، ستا نه بل چا را نقل کړه، د بل نه بل را نقل کړه، د بل نه بل را نقل کړه. دغه شان په لسو شلو کتابونو کې هغه حواله خوره شوه، لیکن د دې چې کوم اصل ماخذ دی، د دې چې کوم اصل دی او ماخذ دی، لومبي چې کوم عالم دا حواله را نقل کړې ده، نو هغه په دې حوالې په دې نقل کې هغه خطا شوی، نو هغې نه پس خطا در خطا روانه ده. ځکه دا وایي چې دا ضروري دي که چېرته په نقل باندې 20 کتابونه هم د متاخرینو 20 کتابونه متفق شي په یو مسلې باندې، او هر یو حواله ورکوي چې دا پلاني کتاب کې دي، نو تعالی اصل ته رجوع پکار ده. عین ممکن ده چې دی د یو بل نه نقل کوي او دی اصل دی او چې کوم ماخذ دی، اصل دی او ماخذ دی، هغې ته دی هر یو رجوع نه ده کړې، یو ورته یو ترې را نقل کړی دی خطا شوی دی، نو دا نور 10 څومره کتابونه دي دا هم دغه شان خطا در خطا روان دي. وایي د دې د وجې نه احتیاط په دې کې دی چې کله هم تاسو یو مسله لیکئ، د یو کتاب نه کتاب په بل باندې حواله ورکړي، چې په کوم کتاب باندې حواله ورکړې ده، چې کوم د دې روایت دپاره، د دې قول دپاره اصل ماخذ دی، اصل دی او د دې ماخذ دی منقول عنه دی، هغې ته رجوع وکړئ. که درسته وه ډېره ښه ده، که درسته نه وه تاسو ورباندې پوه به شئ. نو دا وایي چې قلت وقد يتفق نقل قول في نحو 20 کتابا من کتب المتأخرین. قلت زه دا خبره کوم، خدا په هغې باندې بیا دلیل هم وي او 2-3 نمونې به هم را نقل کړي. وایي کله داسې کېږي وقد يتفق کله متفق کېږي نقل قول نقل کول د یو قول فی نحو 20 کتابا په مثل د 20 کتابونو من کتب المتأخرین د متأخرینو د کتابونو نه، ویکون القول خطأ خو کېږي دغه قول خطا، دا قول صحیح خطایی، اخطأ به اول وادع له، خطا شوی په هغې کې اول واضع، فیأتی من بعده وینقله عنه، فیأتی راضی من بعده هغه څوک چې دین وروستو دي، وینقله او دا نقل کوي عنه د دنه، وهکذا ینقل بعضهم عن بعض، دغه شانته نقل کوي بعضې د بعضو نه، او عادت سیوا کیږي، شماره سیوا کیږي، چې په 10 کتابونو کې دا عبارت شته دی، په 20 کتابونو کې دا عبارت شته دی، لیکن لومبی ناقل کم چې دی هغه په دې کې خطا شوي. کما وقع ذلك فی بعض مسائل ما يصح تعلیقه وما لا يصح،
دلته یصح تعلیقه دی، تعلیق د مصنف د طرف نه چې کوم کتابونو کې اضافه کیږي، تعلیقات پیژنې کنه. کما نبه علی ذلک علامة ابن نجیم فی البحر الرائق. وی دا خبره ډیره ضروری ده چې تاسو اصل ته رجوع کوئ. وی ګورې دی زه به درته اوس وښیم مسلې چې په دې کې څو خطا شوي دي، اصل ته رجوع نه ده کړې. ومن ذلك مسألة الاستجار على تلاوة القرآن المجردة. مسله دلته دا ده چې قرآن شریف طاعاتو باندې، عبادت باندې اجرت اخیستل جایز نه دي. طاعاتو باندې او عبادت باندې اجرت اخیستل دا حرام دي. تاسو خبره باندې رسئ. د قرآن شریف تلاوت خالص عبادت دی. او دې کې یوه خبره یاد ساتئ، نور څومره چې اعمال وي، عبادات وي، حدیث کې راځي که نه انما الاعمال بالنیات، د اعمالو د ثواب دارومدار په نیت باندې دی. که نیت یې پکې و د الله پاک د رضا، نو ثواب درته میلاویږي. یعنې په هغه او که نیت یې پکې نه و نو ثواب درته نه میلاویږي. انما الاعمال دې پورې چې کوم د احنافو د شوافیو اختلاف دی، ډېر معروف اختلاف دی، انما الاعمال بالنیات. لیکن ته یو عمل کې او عمل کې دی نیت د هغې عمل دی. انما الاعمال بالنیات دا دی که اودس کې، خو په دې اودس کې دی نیت د اوداسه دی، نو ستا اودس باندې ثواب میلاو شو، اودس دې مو شو. غسل کې لامبي او نیت یې پکې د غسلو کولو دی. انما الاعمال بالنیات دا دی که نه. لیکن د قرآن شریف د تلاوت چې کوم عبادت دی د دې خصوصیت دا دی چې بغیر د نیت نه په دې باندې ثواب میلاویږي. قرآن شریف تلاوت کې او نیت د تلاوت نشته دی، بس تلاوت کې نو تا ته د قرآن شریف د تلاوت کولو چې کوم ثواب دی دا تا ته میلاویږي. قرآن شریف اوس خو خلک د ثواب دپاره ډېر شی د وظایفو د اذکارو کتابونه ساتي، خو د ټولو نه زیات د اجر او د ثواب کتاب کوم چې دی هغه قرآن شریف دی. ځکه چې څومره کتابونه دي د هغې په یو حرف باندې 10 نیکۍ میلاوېدل دا نشته. که دا په یو حرف باندې 10 نیکۍ میلاویږي، دا صرف په قرآن شریف باندې میلاویږي. نو عبادت خو دی، د قرآن شریف تلاوت عبادت دی، په دې باندې اجرت اخیستل جایز نه دی. قرآن شریف په تلاوت باندې خو تلاوت مجرده چې دا تلاوت کله په ضمن د تعلیم کې نه وي، که تلاوت په ضمن د تعلیم کې نه باغې باندې اجرت اخیستل جایز دي. خو چې کله دا تلاوت په ضمن د تعلیم کې نه وي او تلاوت مجردی، تلاوت محضی، نو هغې باندې اجرت اخیستل حرام دي او دا جایز نه دي. مسله خدا ده. نو اوس د قرآن شریف تلاوت په ضمن د تعلیم کې دا ځان لسیز دی، په ضمن د تعلیم کې دا ځان لشی دی.
او تلاوت مجرده دا ځان نه چیز دی. تاسو دې خبر باندې پوهیږئ که نه؟ اوس دې مسئلې کې ګوره ومن ذلک مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة. د دې مسئلې نه مسله ومن ذلک چې په اصل کې بنده خطا شوی، یو ناقل په اصل کې خطا شوی دی، لومبي ځل باندې چا چې حواله را نقل کړې ده او هغې نه بعد بیا نور ناقلین راځي د ده نه نقل کوي او دا عادت سیوا کیږي او بیا عام خلک دا وایي چې دا خو د متاخرینو مذهب دی، مینس کې هغه متاخرینو مذهب نه وي. نو هغه څه ده؟ مسألة الاستجار على تلاوة القرآن المجردة. هغه استیجار دی، اجرت اخیستل دی په تلاوت مجرده د قرآن شریف باندې. فقد وقع لصاحب السراج الوهاج، سراج وهاج جوهرہ شرح د قدری، انه قال ان المفتى به صحة الاستیجار. اغلی کلی چیری کری دی انه قال بشک دی ویلی دی ان المفتى به، مفتى به قول اغا څه شی دی؟ صحة الاستیجار، صحت د استیجار دی. تو قرآن شریف په تلاوت باندې اجرت اخیستل صحیح دی. وقد انقلب علیه الامر، او د باندې دا معامله څه شوې ده؟ دا ور باندې الټه شوې ده، منقلب شوې ده. فإن المفتى به صحة الاستیجار على تعلیم القرآن لا على تلاوته. مفتى به څه شی دی؟ کومه چې ور باندې فتوا ورکولی شي هغه صحت د استیجار دی، اجرت اخیستل صحیح دی، خو څه باندې؟ په تعلیم د قرآن باندې، نه په نفس تلاوت د قرآن شریف باندې. نو قرآن شریف تلاوت په ضمن د تعلیم کې دا ځانې چیز دی، او تلاوت مجرده باندې اجرت اخیستل دا ځانې چیز دی. نو دا کم چې اوس ختمین دي، دا مسله چې کوم نن سبا ختمین دي، ختمین چې خلک خپلو مړو پسې ثواب د پاره ختمونه کوي د قرآن شریف، او بیا هغوی له څه خو ورکوي که نه، څه روپۍ وله ورکوي. نو که دا په طریقه د استیجار سه خو جایز نه دي، اجارې سره جایز نه دي. کله کله المعروف کالمشروط، المعروف کالمشروط دا ډېره ګمبیره مسله ده. دا کم چې نعت خوانان نعت خوانی دا به عبادت دی که نه؟ نعت ویل دا عبادت دی. په نعت باندې اجرت اخیستل جایز نه دي، څنګه چې د قرآن شریف په تلاوت باندې اجرت اخیستل جایز نه دي. دغه شانته تبلیغ، تقریر دا هم عبادت دی، خلکو ته دین بیانول. لکه څرنګه چې د قرآن شریف په تلاوت محضه باندې او تلاوت مجرده باندې اجرت اخیستل حرام دي، نو دغه شانته په تقریر باندې اجرت اخیستل حرام دي. اوس یو کس وایي چې زه خو په اجرت نه اخلم، ځکه زه خو څه عقد نه کوم. اوس خو څه کسان باقاعده عقد کوي که نه، یو تقریر چېرته چې ځي نو د هغې دغه کمیټۍ سره یا دغه شخص سره، دغه فرد سره عقد کوي چې 10,000 به راکې، 10,000 به راکې، 50,000 به راکې، د تلو راتلو کرایه به راکې. او اوس مې څه اورېدلي دي چې کسان داسې دي چې هغوی مخکې نه پیسې به هغه اکاونټ ته لیږي، پیسې به مخکې د هغې اکاونټ ته لیږي،
هغې نه بعد به پسې بیا ټکټ لېږي نو بیا بدله راځي. نو دې طریقه دا حرام دي. نعتخوانۍ باندې پیسې اخیستل هم حرام، تقریر باندې پیسې اخیستل هم حرام، او تلاوت مجرده باندې پیسې اخیستل هم حرام، په ذکر باندې پیسې اخیستل هم حرام. دا مسله ډیره ضروری ده. اوس خلکو دا کم محافل د ذکر چې کیږي ډېر استانې مشایخ داسې دي چې د هغوی ذریعه د آمدن د ذکر د محفل شپی اتش لاس نه میلاوي، ډک لاسي، او بیا هغه دومره رواج نیولی دی هغه میلاوېدو د ډک موټي چې کوم د دې صاحب بچي وي، صاحب زادګان وي، برخورداران وي، هغه کاروبار نور نه کوي، نه څه تجارت نه څه بل کاروبار. هغه د ذکر محافل تقسیم کړي وي چې پلاني ځای کې زمونږ د استانې چې کوم متعلقین دي ذکر کوي ته به هلته ځې، نو هلته چې کوم آمدني کېږي هغه به ستایي، بل ځل باندې به پلانې ځي، بل ځل باندې به پلانې ځي، بل ځل باندې به پلانې ځي. او د چا چې کوم پیر صاحب ډېر زامن هغو دپاره خو ډېرې مسلې، او دا باقاعده دا څیز شته دی، دا دې وخت کې دا موجود دی. نو ځکه د دې خبرو اوس موږ خو نورو خبرې بیانوو د عوامو دپاره، د عوامو دپاره چې دا حلال دي او دا حرام دي، خو د ځان دپاره حرام او حلال نه بیانوو چې دا حلال دي که دا حرام دي. نو هغوی وایي د دې د جواز دپاره چې کم ختمونو دپاره ختمین ځي، یا تقریر دپاره چې کم مقررین واعظ فروش اجرتین ځي، نعتخوانۍ دپاره چې کم نعتخوانان ځي، د ذکر محافلو ته چې د دې پیرانو صاحبانو پیرزادګان صاحبزادګان دی ځي، دوی موږ چا څه عقد نه کوو چې ته لاله دومره راکړه، خو د هغو خپله خوښه یې هغې لاله راکوي. نو دا یاد ساتئ، المعروف کالمشروط، المعروف کالمشروط. ته وایې که نه ما خو خالي نه راپرېږدي، پوهېږئ تاسو، خالي به نه راځم، او هغه پیسې مقررې وي بغیر د عقد نه. تاسو خبره باندې پوهېږئ. داسې کلک زړه به د چا وي ځان باندې مکمل کنټرول وي چې زه ځمه خو زما به نیت بلکل نه وي، او بېله له هغې د خپل طرف نه راکوي، نو لا نرده که نه موږ به یې نه واپس کوو. که داسې د کلکې ارادې والا کس الله پیدا کړی ډېره بهتر ده، سبحان الله، ښه خبره ده چې عقد هم ورسره کې نیت کې دم نشته، خو هغه کس هم په دې باندې پوه دی که زه یې وله نه ورکومه نو د طبیعت نه خرابېږي، او که دې ځل ورشي نو بیا هم تقریر له ورځي، بیا هم نعتخوانۍ له ورځي، بیا هم ختم له ورځي. څه مو خیال دی چې مقرر یو ځل راشي او هغې له ته پیسې ورنه کړي، یا نعتخوان راشي، اول خو ځي نه، دا نه ځي، دی به اوړي راوړي، چا چې دعوت ورکړی وي هغه څه شو زه ځمه، هلکه چې ځې خو ځه که نه، خو هغه ځکه نه ځي چې هغه څه غواړي که نه، نو خامخا اخره پورې ناست دي د هغه میزبان نه یې رخصت غواړي، که مقرر دی که نعتخوان دی
دغه شان د روژې ختمونو کې چې کوم قاریان او حافظان صاحبان دي، مقررین دي، او د ذکر محافل د چې کوم کسان دي، کم پیرزادګان صاحبزادګان یا پیران صاحبان په خپله او هغې ته دا څیز ملاویږي، نو که داسې کلکې ارادې والی چې یاره ما ته میلاو نه شو زما طبیعت به نه خرابېږي، خو که دا دی که یو ځل لاړه ولته څه بیا خو نه کوي که نه، بیا هغه محفل د ذکر هغه به ختمیږي، د نعت سلسله به ختمیږي، د تقریر هغه سلسله به ختمیږي. او دا داسې دي چې دا ډېر ما تاسو ته به خپله یو قصه نه کړي. سبق ته ناست وم، یو کتاب مو پړاو، د لرې نه یو کس راغی، نو دغه شان ډېر شرکاو کتاب کې هغه چې راغی، نو د زما د کمرې مخې ته یو پیلر و، نو هغه پیلر سپټ شو، داسې معمولي راښکاره شو، دا ګوتې راته داسې اشاره وکړه، چشت ګوته باندې راته اشاره وکړه. زه سبق کې شروع یم، خو چې لږ ساعت وشو ما ورته جواب ورنه کړو، نو بیا راته وایي چشت، بیا داسې اشاره وکړه. بیا ما ته بس سیمه نو چې درېیم ځل باندې بیا اشاره وکړه، نو ما ورته وویل چشت. نو مې وویل ما څه چل دی؟ هغه چې استاد جي ختم کوم، نو ما چې ختم کړې خو راشه ووایه چې زه ختم کوم. ته خو داسې اواز کله کله شکې ده چې اواز کې چې ودرېږه که نه. نو هغې ویل چې نه، دا د زرګر آباد کې دا جومات یې یاد کوئ، د هغې مخې ته یو جماعت ناست دي د ختم دپاره. نو موږ چې کله ورشو او هغې کې د ټولو مخامخ وینا وکړو، نو هغې بیا غوسه کېږي راته چې یو ته ووایه. نو موږ بیا هغه یو له پیسې ورکوو، بیا هغه یو یې په نورو باندې د خپلې خوښې مطابق تقسیموي. نو په دې طریقه باندې هغه نه خفه کېږي. او که داسې دلته هم ستاسو ډېر کسان ناست وو، نو که ما دې ټولو په موجودګۍ کې تا ته ویلې، نو ما تاسو به خفه شئ ځکه مې داسې چل کړی. نو ګورئ دې حده پورې خبره دغه شوې ده، یو عادت جوړ شوی دی اوس، عرف المعروف کالمشروط. اوس ختم باندې اجرت اخیستل، په نعت باندې اجرت اخیستل، په تقریر باندې اجرت اخیستل، په ذکر باندې اجرت اخیستل، دا حرام دي. او باقاعده تپوس ته کوي ته څه کار کوې؟ وایي زه نعتخواني کوم. دا نعتخواني کاروبار جوړ کړی دی، لکه دا حقایق دي که نه، دا رښتیا دي. نو زموږ د معاشره کې دغه شان ته وایي ته څه کار کوې؟ وایي زه تقریرونه کوم. یعنې هغه د خېټې چې کوم جهنم دی هغه چې کله وجني، نو د تقریرونو په بدل کې چې کومې پیسې راځي، نو هغې باندې نعتخوانۍ په بدل کې چې راځي، او کوم چې بیخي پاتې بوډاګان شي او دغه شي، نو هغه بیا د ختمون ته د جمعې په شپه باندې په ورځ باندې یا د زیارت په ورځ باندې ختمونو پسې ځي. نو دا جایز نه دي. په خبره باندې ورسېدی، دا جایز نه دي. دا ډېره لویه مسله ده، ډېره اهمه مسله ده. ځکه چې اوس او بیا چې کله ته وایې چې زه یې نه اخلم پیسې، یو کس ته ست وکړي چې ما ته مه راکوه، هغوی ستا موږ باندې ډېر غټ حق دی. ګوره زموږ د دې تقریر نه مخکې هغه باندې زموږ حق نه وي. د تقریر نه مخکې که زما تا باندې حق دی، خو دومره کلونه تیر شوي دي یا کال 12 میاشتې تېرې شوې، بله ورځ خو تا 50,000 10,000 روپۍ تا چېرته نه دي راکړي، خو چې اوس مې نیمه ګنټه بیان وکړو، نو اوس یې لاله راکړې چې استاد تا خو موږ باندې ډېر غټ حق دی، موږ خو حق نشو پوره کولی. دا طریقې د دې تقاریرو د بدل او د اجرت ورکولو دپاره دی، ځکه شرعاً دا جایزه، ځکه پکې برکت هم نشته، ځکه پکې خیر هم نشته. نو دا مغالطه ګوره که نه، مسله کومه چې ده، نو هغه د تلاوت د قرآن شریف نه ده، هغه تعلیم د قرآن باندې استیجار جایز دی.
لا على تلاوته. ثم ان اکثر المصنفین الذين جاءوا بعده. او دا جګړه دلته ګورې دغه دا جګړه زمونږه د دې ختمونو چې کومه جګړه ده، ما ته خو د پنجاب حال احوال نه دي معلوم چې هلته په دې باندې کنې څوک جګړې کوي او مناظرې پې کوي، خو دلته خو باقاعده د دې حیاتي دیوبندینو د مماتي دیوبندینو په دې باندې مناظرې شوي دي چې په دې ختمونو باندې اجرت اخیستل جایز دي، او مماتین ورته وایي چې اجرت پې اخیستل جایز نه دي، خو بالکل نه دي جایز، دې کې هیڅ خبره نشته دی. ها یو حیله د دې لپاره شته دی، هغه دا ده چې ته یو کس اجیر ونیسي، هغه اجاره کې، هغه قاري صاحب اجاره کې، او اجیر خاصې کې چې ته به زما کار کې د بل چا باندې کې 2 غنټې 3 غنټې 4 غنټې ته به راځي، او بیا په هغه وخت کې په هغې باندې د بل کار په ځای باندې ورته قرآن شریف ووایه، ماته ثواب راوبخه. په خبره باندې پوه شوي تاسو؟ نو دا یو حیله د دې د جواز یو صورت دا د فقهاو لیکلی دی، دا شته دی، او دغه شانته که بنده جایز کوي نو هغه هم دغه طریقه باندې به د ختمي، خو دا جواز دپاره یو حیله ده، جواز دپاره او حیله خو هغه څیزونو کې پکاري چې د هغې نه بغیر کار نه کیږي که نه، نو که د هغې نه بغیر کار کیږي نو هلته د حیلې کولو څه ضرورت دی، څه حاجت دی، بنده ولې حیله کوي؟ نو پوهېږئ تاسو چې اوس خامخا یو قاري صاحب 10 ختمونه کوي، خو نه دی کوي که نه. او دا نقصان دی خبره دا ده چې بنده خپل رزق په کم څه کې شروع کی، نو بیا هغې دپاره خدای پاک هغه لار د رزق هماغه جوړوي. نو په کار دا ده چې بنده د رزق چې کوم اسباب دي جایز اسباب وګوري، جایزې لارې وګوري، ناجایزې لارې نه. نو دا تقریرونو باندې اجرت اخیستل، بیا تقریبا ته چې اجرت اخلي نو بیا خو حق نشي ویلی که نه، بیا به حق څنګه وی؟ بیا خو به ته خپل جیب باندې به دې نظري، په میدان باندې نظري. میدان پیژنئ؟ میدان. ثم ان اکثر المصنفین الذین، پس د دې نه بېشکه زیات مصنفین هغه کسان جاءوا بعده چې دې نه پس راغلي دي، تابعوه د ده تابعداري کړې ده، علی ذلک په دې باندې هغه چې بس دا اجرت استیجار په تلاوت محضه باندې دا جایز دی. ونقلوه، او د ده دا قول یې را نقل کړی دی، وهو خطأ صریح، او دا صریح خطا دی. بل کثیر منهم قالو، بلکې ډېرو دې حده پورې ویلي دي چې ان الفتوى على صحة الاستیجار على الطاعات، هغوی حق خبره دا ده چې پتو په صحت د استیجار علی الطاعات باندې ده، په طاعاتو باندې استیجار دا څه دی؟ دا درست دی او دا صحیح دی. ویطلقون العبارات، او دغه عبارات کوم چې دي نو د دې څه کوي؟ اطلاق د دغه عباراتو کوي. ویطلقون العبارات ویقولون انه مذهب المتأخرین، هغه عبارات مطلق ذکر کوي. طاعت چې وي نو طاعت خو به ټول ته شامل شو که نه، ذکر ته هم شامل شو، نعت ته هم شامل دی، تقریر ته هم شامل دی، او د قرآن شریف نفس تلاوت مجرده هغې ته هم شامل دی، د هر څه ته شامل. وبعضهم یفرع ذلک، او بعضې دا تفریع کوي په څه باندې؟ یفرع علی ذلک صحة الاستجار علی الحج، په صحت د استجارې علی الحج باندې، او حج باندې خو صحیح دی. وهذا كله خطأ، دا څه شی په دې کې خطا دی؟
په دې کې خطا کم چې دی نو دا تفریح په استجارې د صحت د استجارې د حج باندې دا تفریح غلطه ده. ځکه د حج چې کوم عبادت دی داسې مشهوره خدا ده زمونږ د فقه کتابونو کې دا ده چې دا عبادت بدني او عبادت مالی دی. دا مرکب دی دا حج د عبادت بدني او د عبادت مالی نه، خدا سي نه دی. حج عبادت بدني محض دی او دا مال ولا شرط دی. نو شرط د شی خارجي دي شي، شرط د شی صحیح د شي نه خارجي، نو دیتا مرکب عبادت ویل دا درست نه دی. وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول، وإذا خطأ أصرح دا خطأ أول دا ګوره فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة، بشکا متفق شوی دی نقلنا نقول عن أئمتنا الثلاثة زمنګ د دریوانو ائمونا. هغه دریوانه ائمه څوک دي؟ ابي حنیفه و ابي يوسف و محمد رضی الله تعالی عنهم اجمعین. په دې باندې ان الاستجار على الطاعات باطل، چې استجار په طاعاتو باندې دا باطل دی. استجار په طاعاتو باندې باطل دی. لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم اهل التخریج والترجیح. دا تاسو مخکې دا وه قسمه طبقات چې ویلي دي، په دې کې غالبا دویمه طبقه د مجتهدینو فی المذهب ده. وګورئ که نه ځای راواړوئ. اول مجتهدین فی الشرع دي لکه ائمه اربعه، ومن سلک مسلکهم فی تاسیس قواعد الاصول. دویمه طبقه د مجتهدینو فی المذهب ده. دریمه طبقه د مجتهدینو فی المسائل ده. او څلورمه طبقه کومه چې ده هغه د اصحاب التخریج ده. خو په دې کې د بعضې ائمو یو قول دا هم دی، ما ته لږ متوجه شي. په دې کې د بعضې ائمو یو قول دا هم دی چې دا مجتهد فی المذهب او مجتهد فی المسائل او اصحاب التخریج او ترجیح دا په یو منزله کې دي. دا څه دي؟ د یو طبقې خلق دی. نو دا مجتهدین دي. دا کوم چې دی که نه ده دی چې دا استیجار په تعلیم د قرآن شریف باندې د وجې د ضرورت نه د جواز قول کړی دی. نو دا څه دي؟ دا مجتهدین دي. مجتهدین دی اجتهاد کړی دی او علت دیو د جواز د پاره چې ښودلی دی نو هغه ضرورت دی. ځکه جوماتونه به شړ شي، د قرآن شریف تعلیم به ختم شي. ځکه چې د صحابه کرامو تابعینو دور کې خو دې دپاره بیت المال و، د هغه نه به دیو ته امام ته د قرآن شریف معلم ته به د بیت المال نه اجرت میلاوېده. اوس خو هغه سلسله منقطع ده. دې حده پورې دی لیکلي دي وایي موږ چې کومه فتوا د دې جواز ورکوو نو که چېرته حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه دا زمنګ د دور کې وو نو دیو به هم د دې د جواز فتوا ورکړي. لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم اهل التخریج والترجیح. لیکن رال د دیو نرستو د ائمه ثلاثه نه پس من المجتهدین مجتهدین هغه کسان هم اهل التخریج والترجیح دا مجتهدین دي کنه. فافتوا بصحته فتوی ورکړه د دې په صحت باندې، د دې استیجار په صحت باندې. بصحته یعنی بصحت الاستئجار
پس علی تعلیم القرآن، د قرآن شریف په تعلیم باندې، للضرورت د وجې د ضرورت نه. وایي ځکه فإنه کان للمعلمین عطایا من بیت المال، زمانہ قدیم کې خو څو د معلمینو دپاره عطایا من بیت المال، د بیت المال نه، وانقطعت هغه سلسله منقطع شوه، سلسله منقطع شوه. نو فلو لم یصح الاستیجار، که چاته استیجار سی نشي، و اخذ الاجرت او اخذ د اجرت، لزاع القرآن، نو قرآن شریف به ضایع شي. په دې کې څه ده؟ ضیاع د قرآن شریف ده. وفیه ضیاع الدین، قرآن شریف چې کله نعوذ بالله من ذالک دا ضایع شي، نو دین به ضایع شي. لکه چې کله د قرآن او د حدیث تعلیم ختم شي، نو دین خو منبع همدا قرآن دی، دا احادیث دی. لاحتیاج المعلمین الی الاکتساب، ځکه دا یا ساتئ د دې تدریس تعلیم تعلم سره دا دنیوي کسبونه نه کیږي، دا اوس نه کیږي، دا ډیره ګرانه خبره ده. ځکه چې دا داسې دا تعلیم تعلم دی که نه، دا که استاذ وي او که شاګرد وي، نو دی به داسې ملنګان ټایپ کسان وي، دی به د دنیا معاملاتو کې به ډیرو خیر نه وي، نه به دنیا معاملاتو کې دی ځان ګیروي. ځکه چې کله ستا ذهن مشوش وي او ته پراګنده حالې بېچینې، نو ته خو کتاب به یې نه پوهېږي، ته به د قرآن شریف تعلیم به څه ورکې، د حدیثو تعلیم به څنګه ورکې. نو هغې دپاره بلکل یکسویي چې ته به یکسو وي. نو یکسو به کله چې ستا به ټول تعلق هم د دې سره یې، دې نه به نه کټ کېږي. نو که ته دکان کې تجارت کې، کاروبار کې، روزګار کې، او بیا ته وایې زه به د شپې سولم به ګورمه، کافیه به ګورمه، شرح قید به ګورمه، خیالي مطالعه به کومه، د قرآن شریف تفسیر به ګورمه، لیکل به کومه، ډیره ګرانه ده، ډیره مشکله ده. که چاله الله توفیق ورکوي، هغې باندې به د الله خاص کرم وي، ګنې دا ډیره مشکله ده. طالب هم دغه شان حال دی چې کوم طالب چکرې مکرې ډېرې لګوي، دوستانې ساتي، مړی ژوندی کوي، هغه اکثر نه مولا کېږي، هغه نه حافظ نه جوړېږي، هغه قاري نه جوړېږي. خو چې کم کس داسې وي چې هغه ځان د فکر نه وي او هم د خپلو سبقونو کې بوخت وي، ټوله توجه یې کتاب ته وي، د شپې هم د ورځې هم، چې کله خوب ویني نو هم خوب هم د کتاب وي، یا چاته کتاب وایي، یا د چا نه وایي، یا د چا نه د یو صیغې د ترکیب تپوس کوي، یا یې ته څوک کوي. دې کې چې کله بلکل د عمدې طریقه باندې د کتابونو سره دا خپل مضبوط تعلق، جوخ تعلق، انحماق جوړ وساتي، نو بیا دا کس عالم کیږي. ځکه د دې د قرآن شریف د تعلیم او د دې متعلقه د علومو د تعلیم چې کومه طبقه د علماو ده، د قراو ده، د حفاظو ده، نو هغې دپاره اجرت اخیستلو د جواز قول دې متاخرینو مجتهدینو کړی دی. وافتا من بعدهم ایضا من امثالهم، او فتوا ورکړې ده من بعدهم. دا من لفظ کم چې دی که نه، دا اسمی موصول دی، من بعدهم، او دا لفظاً مفرد دی او معنا کې خدا د مفرد د پاره، د تثنیه د پاره، د جمع د پاره، د مذکر د پاره، مؤنث ټول د پاره راځي. نو ځکه من بعدهم دی ښه، من بعدهم هم، او پته ورکړه من بعدهم هغه عالمانو چې دیو نه وروستو رال، ایضا همدغه شانته من امثالهم
د دې د امثالو په شان ته لکه د قرآن شریف په تعلیم باندې اجرت جایز دی، نو هغوی قول وکړو چې امامت باندې هم اجرت جایز دی او مؤذن دپاره په اذان باندې هم اجرت جایز دی. پوهېږئ تاسو؟ ځکه چې بیا به جوماتونو کې اذانونه به ختم شي او جوماتونو کې به امامان نه وي، نو ځکه چې 5 وخته جومات کې حاضري او جمع ورکول دا خو د دې سره به څنګه دا کار کسب به کوي. خو دا یوه خبره ډېره ضروري ده، د اذان علی الاذان والامامت، دا اذان مقدم کړی دی په دې امامت باندې. یو خدا ده چې تقدم پکې په زمانه باندې مشته دی په امامت، څخه زمانه د اذان مقدمي کنه په زمانه د امامت باندې خلق خبر کې چې راشي مانځله. بل د اذان ډېر لوی اهمیت دی، دا د دین اسلام شعار دی. نو ځکه چې کم کس اذان کوي نو د اذان به ډېر اهتمام کوي، الفاظ درست وایي، خوش اللحانۍ سره اذان وکړي. یو قصه ده په دې باب کې او ډېره بهتره ده. هغه یو عیسائی په کور کې د یو عیسائی لور ډېر تعلیم وکړو، نو بیا یې د مذهب انتخاب کوو. د خپل مذهب کې عیسایت کې مطمئنه نه وه، نو چې هغه د دې ټولو یا د دې اکثرو ادیانو مطالعه وکړه، نو هغې انتخاب وکړو چې زه مسلمانېږم، د دین اسلام انتخاب یې وکړو. د پلار سره او د هغې خپل خاندان سره ډېر فکر پیدا شو چې دا مسلمانه شي، عیسایت پرېږدي، دا خو زموږ لپاره ډېره بده خبره ده. نو هغې څومره چې پروفیسرانو، لیکچرارانو، دانشورانو، پلار یې هغوی ته ریکویسټ وکړو زما دا لور عیسایت مذهب باندې تاسو مطمئنه کوئ دا مسلمانه نه شي، او که چا هم دا مسلمانېدو نه بچ وساتله نو هغې له به زه دومره انعام به ورکړم، څه مخصوص رقم یې د هغې دپاره مختص کړم. په دې کشمکش کې وخت تېرېدو چې کله به هغې له به یو پروفیسر راوستو، کله به یې له بل راوستو، کله به یې یو دانشور راوستو، کله به یې بل دانشور راوستو. لیکن هر لحاظ سره هغه نورم د دین اسلام باندې مطمئن کېده. هغې دونه مطالعه کړې وه چې د هغې هر سوال جواب د دې سره موجود. نو بله ورځ را روانه ده د مسلمانانو یو بستۍ باندې، کلو کې چې اذان کېږي تاسو ته هغه اذان معلوم دی که نه؟ څنګه الله اکبر وایي او بیا چې لوسپیکرې وي. ډېر ځل داسې هم کېږي چې مؤذن اذان شروع کړي، سپي په غپا باندې شروع شي. هغې تپوس وکړو دا څه دي؟ هغه چې دا ته چې کوم مذهب کې داخلېږي، مسلمانېږي، دا په هغوی کې یو لوی څیز دی، د دې خو ډېر غټ اهمیت دی، دا ځانونه خو به اورې که نه؟ هغه ویل ښه دا اسلام دی؟ وایي زه نه مسلمانېږم. پلار ته ویل نور دې نه پس ماله خلک مه راوله، مه دانشور راوله، مه پروفیسر راوله، ما د ایمان د راوړلو هغه اراده ترک کړه، پرې مې ښوده. نو پلار خو انعام مقرر کړی و چې چا دا د ایمان د راوړلو نه باز وساتله، بچ یې کړه، نو هغې له به دومره دومره انعام به ورکوم. نو هغه چې لکه د چا تعلیماتو در باندې اثر کړی دی. هغې ته ویلی شو چې پلانې علاقې ته تلې وه، هلته یو بستي وه، یو جومات نه اذان وشو، هغه اذان یې واورېده. د هغه اذان د اورېدو د وجې نه، ځکه غلط لهجه باندې کاو، غلط طریقه باندې کاو، د مؤذن انتخاب یې غلط کړی و، د هغې د وجې نه د ایمان د راوړلو اراده ترک کړه. نو هغه عیسائی هغه خپل انعام راغستی دی، څه چې سونا ده، زیورات دي، نور څه هغه راوړو. تپوس یې وکړو دلته مؤذن څوک دی؟ چا ورته ویل دا کس دی. بس د هغې خپو کې هغه انعام کېښودی، دا وه. هغه ویل دا څه خوشحالۍ کې راکړې، دا څه دي؟
وایي تا ډېر غټ کار کړی چې کوم کار د ټولو پروفیسرانو نه و کړی لیکچرارانو نه و کړی دانشورو نه و کړی فلسفینو نه و کړی هغه کار تا وکړو زما لور دي د اسلام نه بچه کړه د ایمان نه دې بچه کړې ده دا مې تاله په هغې کې دا انعام راوړ په دې وجه د دې ډېر اهتمام کول پکار دي اذان خوش اللحان کس باندې درست تلفظ سره کول پکار نو دا ګورئ نو بصحته علی الاذان والامامت نو بیا فتوا ورکړه من بعدهم هغه عالمانو فقهاو چې وروستو دې نه ایضا همدغه شانته من امثالهم د دې په امثالو باندې بصحته په صحت د استیجار علی الاذان والامامت وی ودا ولی ولانهما من شعائر الدین دا د دین د شعائرو نه دي فصححوا الاستجار علیهما نو دی فصححوا نو دی نسبت د صحت وکړو دی نسبت د جواز وکړو د صحت وکړو په د استجار علیهما په د اذان او امامت باندې لضرورت ایضا څنګه چې هغې کې ضرورت دی نو دې کې هم ضرورت دی فهذا ما افتا به المتاخرون فهذا پس دا د قرآن شریف تعلیم د قرآن شریف تعلیم امامت اذان افتا به المتاخرون پتور کړي په دې باندې متاخرینو عن ابي حنیفه و اصحابه وی ولی چې کوم متاخرین عالمان دي د امام ابو حنیفه صاحب نه او د هغې د اصحابو نه لعلمهم د وجې د علم د دیو نه بان ابا حنیفه و اصحابه چې بېشکه حضرت امام ابو حنیفه او د هغې اصحاب لو کانو فی عصرهم که چېرته هغوی د دیو په زمانه کې موجود وی لقالو بذلک نو هغوی به هم د دې د جواز قول کړی وی ورجعوا عن قولهم الاول ورجعوا عن قولهم الاول او رجوع به کړی وی د خپل قول اول نه چې هغه د عدم جواز دی وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم دا عمدقه مسله بیانوي وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى او څومره چې متون دي د فقه حنفي او شروح دي او فتاواجات دي د ټول متفق شوي دي په څه باندې په بطلان د استیجار په څه باندې په اجرت اغیستو باندې په جواز د اجرت اغیستو باندې علی الطاعات په طاعاتو باندې لکه دا مسله اټل ده چې په طاعاتو باندې اجرت اخیستل جایز چې کم شی د طاعاتو نه دی او کم شی عبادت دی کم چیز بندگی ده په هغې باندې اجرت اخیستل جایز نه دي خو دا کم څیزونه چې د دې نه مستثنا کړی شوي دي نو دا د وجې د ضرورت نه دي الا فيما ذکر الا فيما ذکر څو شی نه ذکر شو یو تعلیم د قرآن شریف یو اذان بل امامت درې وعللوا ذلك بالضرورت او د دې لپاره علت ضرورت ښودلی دی او علت یې بیان کړی دی لپاره ضرورت وهي خوف ضیاع الدین هغه ضرورت څه شی دی چې هغه یره د ضیاع د دین دا وصرحوا بذلك التعلیل او دې تعلیل بیانولو باندې تصریح کړې ده فکیف یصح نو څنګه فکیف یصح څنګه بسی شي ان یقال چې وبویلی شي چې ان مذهب المتاخرین بېشکه مذهب د متاخرینو هغه صحت الاستیجار علی تلاوت المجردة چې هغه صحت د استئجار دی په تلاوت محضه باندې دې باندې قول څوک نشي کولی ما عدم ضرورت المذکورة ځکه دې کې څه ضرورت دی او دغه ضرورت د نعتخوانانو په نعتخوانۍ کې هم نشته پوهېږئ تاسو دغه شانته ضرورت د دې مقررینو په تقریر کې هم نشته دوی چاته دین ښیي او ټولې کمزورې مسلې بیانوي
چې بنده کله هغه تلی نو بیا د اورېدو قابل نه وي، بلکې هغه مزید د دین اسلام او د مسلک د سنیت د بدنامۍ دپاره سبب ګرځي. اوس لکه دا مسله ده چې هغه ټول یو شان شوي دي، ټول یو شان شوي دي، هغه داعیان، داعی مدعو، هغه په یو لیول کې دي. همدغه شان قصې خوښې دي نو ځکه یې داسې کوي که نه. فإنه لو مد الدهر، اوس وایي چې علت د دې د جواز دپاره همدغه ضرورت دی. اوس وایي که چېرته زمانې تېرېدو سره دا علت ختم شو، بیرته واپس بیت المال راغی او د قرآن شریف معلمینو ته دیو ته وظایف ملاوېدل، وظایف ورته ملاوېدل، نو بیا به د دې عدم جواز والا حکم واپس بیرته راشي. تاسو پوهېږئ نو دا کم چې نعت خوانان دي یا مقررین دي هغه انعام دا په انعام کې اخلي. انعام خو ځان له شی دی او اجرت ځان له شی دی. فإنه لو مد الدهر، پس بېشکه شان د دی که چېرته دا زمانه تېره شي لاړه شي، ولم یستأجر احد احدا علی ذلک، او هغه په اجرت باندې ونه نیسي یو کس هم، ولم يحصل به ضرر، او په دې باندې ضرر حاصل نشي، بلکې ضرر څه کې دی؟ سوار فی الاستیجار علیه، په دې باندې څه کې دی؟ په استیجار کې ضرر دی. دې باندې تاسو پوه شئ فإنه لو مد الدهر ولم یستأجر احدا علی ذلک، په دې باندې یو قسم اجرت باندې څوک ونه نیسي، د دې د عامو سره تعلق نشته، د دې تلاوت د قرآن شریف سره تلاوت مجرده، تلاوت محضه، که دا ټوله زمانه تیریږي او دا ختمین څوک نه راولي، ختمین نه راولي، نو څه نقصان به راشي؟ دین به ختم شي؟ هیڅ نه ختمیږي. د زیارت په ورځ باندې ختم چې څوک په خپلو مردګانو پسې نه کوي د دې اجرتونو باندې، د هغې په ځای باندې په خپله وکړي که نه، ضروري ده چې په یو وخت باندې کوي. او بل دا دی چې دی څه نشته دی، دی به چاته څه بخي، دا درته وایي ګوره دا د دې تعلق ورلکانو د امامت سره نشته، د اذان سره نشته، د تعلیم د قرآن شریف سره د تعلق نه، دا مسله بیانوي، دا خاص د ختم دپاره قرآن شریف تلاوت چې کوي. فإنه لو مد الدهر، که چېرته دا زمانه تېره شي ټوله لاړه شي، په دې باندې دا خبره کوي و چې دغه دپاره علت د قرآن شریف د تعلیم دپاره اجرت، امامت دپاره، اذان دپاره خو ضرورت دی، خو په دې نفس تلاوت باندې اجرت اخیستو کې ضرورت نشته، نو علت نشته، ځکه دې کې د دین ضیا نشته. ځکه دا وایي ګوره که نه فإنه لو مد الدهر، که چېرته دا ټوله زمانه لاړه شي تېره شي، ولم یستأجر احد احدا، او په اجرت باندې ونه نیسي یو کس هم، پوهېږئ تاسو، او دې باندې نو څه به شي؟ لم يحصل به ضرر یا لم يحصل به ضرر، په دې باندې هیڅ ضرر نه حاصلېږي، هیڅ نقصان نه کېږي، چې دا ختمین څوک نه بوزي نو دې باندې دین ته څه نقصان رسي؟ هیڅ نه رسي. بل الضرر، بلکې ضرر په څه کې دی؟ سوار فی الاستیجار علیه، په دې باندې په استیجار کې دی، حیث سوار القرآن، چې وبګرځي قرآن، د دې د وجې نه چې وبګرځي قرآن مکسبا یا مکسبا و حرفتا، دا مکسب هم ویلی شي، مکسب هم ویلی شي، مکسب هم ویلی شي آله د کسب، او مکسب زید کسب، نو مکسب هم صحیح دی، مکسب هم صحیح دی، و حرفتا، او حرفت یتجر بها، چې دې باندې تجارت کوي،
وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالی خالصا. او ګرځي قاری د دیونه چې لا یقرأ چې نه وایي شیئا هیڅ څیز لوجه الله تعالی خالصا، بل لا یقرأ الا للاجرة، هغه لا یقرأ دا قراءت د قرآن نه کوي، ځکه یقرأ لا یقرأ کې خبره په یقرأ لا یقرأ کې قرآن کې ده که نه، تلاوت د قرآن شریف کې ده. بل لا یقرأ بلکې دا لولي نه قرآن شریف الا للاجرة مگر د اجرت د پاره، چې اجرت د پاره اولست نو دا د الله نه سوا د بل چا د پاره شو که نه. نو عبادت چې مشروع دی نو چا د پاره؟ صرف د الله د پاره. اوس د الله نه سوا د بل چا د پاره عبادت. وصار القارئ وهو الرياء المحض، او دا خو خالص ریاکاری ده. الذي هو اراده العمل لغیر الله تعالی، چې هغه اراده د عمل ده د پاره د غیر الله. ځکه پیسو د پاره وایي که نه، استیجار چې کله وشو نو بیا خو پیسو د پاره وایي. نو فمن اینا یحصلو یا یحصلو له الثواب، دا یحصلو درست نه دی، یحصلو هم صحیح دی، یحصلو هم صحیح دی. نو چې کله فمن اینا یحصلو یا یحصلو له الثواب، نو د پاره به د کوم د ثواب حاصل شي؟ الذي طلب المستاجر ان يهديه لمیته، چې طلب تکي مستاجر اچھا چې دی بوتلی دی کور والا چې بای دا ثواب زما دی مړی ته وبخه، دسه څه شته دی نه، حرام کاری کړی دی، ناجایزي کړي دی، نو ستا مړی به دا په څه باندې بخي؟ هغې له به څنګه فایده رسي؟ وقد قال الامام قاضي خان، او بېشکه ویلی دی قاضي امام قاضي خان، ان اخذ الاجرة یا ان اخذ الاجر یا اجرت خان، ان اخذ الاجرت بېشکه اخیستل د اجرت فی مقابلة الذکر یمنع استحقاق الثواب. پوه شئ تاسو؟ نو چې د موټي دپاره څوک ذکر لځي، د موټي دپاره تاسو موټی نه پیژنئ، د دې دپاره څوک ځي نو دا د ثواب نه محروم دی، ده ته ثواب نه میلاویږي. نو چې د ذکر ثواب ته نه میلاویږي نو بیا څه ذکر کوي؟ دغه شان مقرر ته د تقریر ثواب، نعت خوان ته د نعت ثواب، هغه وجه او بیا وجه هم د هغې دا ده چې دی عاملین نه جوړېږي. تاسو به کتلي دا کسبین دي، دی کې هغه نورانیت او هغه نور پکې نه وي، خالص کسبین دي. نو خو څوک ټاټکۍ چلی، څوک ډریوري کوي، دیو دا کار کوي. نو دا دین باندې احسان نه دی. نو دا وی ان اخذ الاجرة فی مقابلة الذکر یمنع استحقاق الثواب، اغستل د اجرت په مقابله د ذکر کې دا منع کوي استحقاق د ثواب، دا کس د ثواب حقدار نه دی. ومثله فی فتح القدیر، او د دې په شان دی په فتح القدیر کې فی اخذ المؤذن الاجرة، په اغستو د مؤذن کې د اجرت. ولو علم، خو دې مؤذن باندې خو بیا د جواز فتوا ورکړې ده که نه، دغه چې کوم دی اصل لحاظ سره هغه فتوا نقل، اصل حکم دی، اصل حکم دی ښه. ولو علم، که چېرته دا سړی پوهېږي انه لا ثواب له، چې د دپاره ثواب نشته دی، لم یدفع، چې دې کور والا ته پته وي زما مور مړ شوې ده، پلار یې مړ شوی دی، دا کسان راغواړمه زه پې د خپل مړي ته ثواب وبخمه، که دا پوهې وی چې دی څه دا ثواب نشته، د دې کسانو ثواب نه کېږي، نو ما ته به څه رابخي؟ ستا څه روپۍ در سره یې چاله بیا ورکړې که نه. نو که تا عمل صالح کړی دی د هغې ثواب چا ته بخې نو ته بخلی شي، که ستا څه شته دی نو ته بخې نو چا ته به څه بخې؟ تاسو پوه شوئ؟ اوس وایي که دا کور والا په دې باندې پوه وي، دا څوک چې ختم نه بوزي، دا کسان پوه وي انه لا ثواب له، چې د دپاره خو ثواب نشته. لم یدفع له فلسا واحدا، فلسا واحدا، یو روپۍ به هم نه وی ورکړی. دا نه چې
ډېرې ورکوي. نو پسوارو یتوسلون الی جمع الحطام، نو پس وګرځېدل دیو څه کېږي یتوسلون چې دی رسیږي الی جمع الحطام جمع کولو د لرګو ته. حطام لرګي، خشاک، او کم خشاک الحرام چې هغه حرام دی، ناجایز دی، بوسیلة ذکر والقرآن په وسیله د ذکر او د قرآن سره. وصار الناس یعتقدون ذلك من اعظم القرب، او بدقسمتی دا ده چې خلق دا اوچت عبادت ګڼي، اوچت عبادت، اوچت عبادت. وی ختم دی راشي، ختم دی راشي. دا ټیک دی، خو هغې دپاره الله والا کسان پکاري چې هغې د محض د الله د رضا دپاره قرآن شریف وایي او د زړه نه ورته بخي، زړه نه یې بخي. او هغه د هغو د کردار نه پته لګي، د کردار نه. وصار الناس او وګرځېده خلک یعتقدون چې هغوی یعتقدون چې عقیده ساتي، خلک یعتقدون عقیده ساتي ذلک دا ختمونه، دا تلاوت د قرآن شریف، دا ذکر د اجرت په عوض کې من اعظم القرب د لویو قربتونو نه الله ته. حالا کې دا څه وایي وهو من اعظم القبائح المرتبة على القول بصحة الاستجار. حالا کې دا د لویو قبائح نه دي چې دا مرتب شوي دي په قول د صحت د استیجار باندې. ما غیر ذالک د دې نه سره ما غیر ذالک وایي دا خو لا یو فهلو دی، وایي نور هم پکې شته. نور هلکه دې باندې غور به کوئ ښه. دا کم چې خیراتونه خلق کوي، پلار یې مړ شي، مور یې مړه شي، بیا پسې خیرات کوي، وایي غویان راولئ، میښې راولئ. نو د دې مور او پلار ته د ثواب د بخلو نه زیات هغه رواج دیو کوي. ذکر وروستو بیا همدې مسلو باندې د ورونو په منځ کې اختلاف راځي، د نوسو په منځ کې راځي. وایي زما نیکه د پلار خیرات کړی و او ستا نیکه نه و کړی، هغه څیز لاله راکړه. او هغه هم بې مني چې او نه یې کړی، وایي دا ثابت کړه نو بیا له در کوم چې نه یې کړی. دا ګورئ من اکل اموال الایتام د خوړلو د مالونو د یتیمانانو نه. د یتیم مال خوري، داسې کېږي که نه. لکه دا ختمونه اکثر مړو پسې کوي. نو پلار مړ شوی دی او د هغې چې کوم مال دی نو اټومیټکلی د هغې وارثان ته منتقل شوی دی که نه. که چا ورکړی دی که نه دی ورکړی، خدای خو ورکړی دی که نه. د مور پکې اتمه حصه ده او د خویندو ورونو دوه خویندې د یو ورور برابر دي، یو ورور ته د دوه خویندو دومره حصه میلاویږي. اوس ته چې خیرات کې نو د دې خو ماشومان دي، نو که هغې کې څوک بالغه کس کوي او د خپل زړه نه یې کوي خو ډېره ښه خبره ده. دغه شانته حلی اسقاط چې کومه کوي، دایرې حلی اسقاط، حلی اسقاط، دې کې دا چیزونه ضروري دي. ښه د دې اهتمام پکې پکار دی. دا نه چې بس اوس خو بدقسمتي دا ده چې یو سړی به ښه لاکپتی کروڑپتی سړی وی او چې ګورې دایرې حلی اسقاط کې به ناست. زه خو چې چېرته م یم نو خپله غاړه پې خلاصوم او څوک پېژنم چې دا سړی مالدار دی پسې ته ولې ناست دی. خو دا خلک دې کې باک بلکل نه ګڼي، ناستي ورته دې کې خو فقیران کې ناستې شي، ځکه دا خو فدیه ده که نه. فقیران کې ناستې شي، فقیران. او بیا چې کله دا دایرې حل اسقاط وشي په دې باندې ځان پوه کوي، دا هم ډېره ضروري خبره ده. بیا دا یو خو دې دا دایره وکړه که نه، دا خو دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا دی چې دا د منځونو فدیه د دې جواز قیاس کول په فدیې د روجې باندې. فقها وایي رجاء من الله القبول، ځکه دا قیاس دی، دا ظني دی. او بیا دې څه وکړه
بیا دې چې کله هغه دایره دې وکړه نو دا خو رجاء من الله القبول کې د هغه نه جایز ده، زه نه یم چې ناجایز ده، لیکن د هغې نه په مرتبې کې کمزوري نه ده. او بیا د هغې نه پس بله کمزوري څه ده چې بیا هغه روپۍ لس کې او شل کې او تقسیموي. بیا خو بهتره دا ده چې دا کمې روپۍ در سره دي 15,000 یا 10,000 څو چې دې راوړي دي دایرې الاسقاط له، دا کم از کم د یوې فدیې نه خو مه کموه که نه. اگر چې بعض علما لیکي چې دا داسې ورکول هم جایز دي، لیکن بهتره دا ده چې د یو فدیې نه د یو فدیې د مقدار نه کمه نشي. تاسو پوه شوئ؟ د فدیې د یو سرسایې برابر ده. نو چې کله ته دایرې الاسقاط وکې خبره ده، په هغه کې هم داسې کسان کېناستل پکار دي چې هغه د زړه نه هغه میت ته د خیر رسولو دپاره دا عمل کوي او په دې جذبه باندې کوي چې هغې ته خیر ورسیږي، هغه باندې قبضه ولګوي او بیا وایي وهبتو کا دا مې تا ته دروب اخه د زړه نه، او زړه نه به څوک چې دې باندې پوهېږي. اوس خو ته لرې نه اشاره کوي. تاسو کتلی که دا یو واقعي ډرامه ده. دا ډرامه ده ځکه دې باندې چې کوم عالمان یې په کار ده چې هغه دې باندې د خپل ملګري پویه کړي چې دې جواز. بل دا دی چې سړی به کروڑپتی به وي، وایي زه سني منو خامخا به دایرې الاسقاط به کوم. هلکه که ستا وس کېږي ته فدیه ورکولی شي، نو دایرې الاسقاط خو د هغه چا دپاره ده چې د دې فدیې وس یې نه کېږي. نو چې ته ژوندی وې او په 8 کروړه ګاډي کې ګرځېدې که نه، نو اوس کم از کم دا بچي د څومره مالکان شو، لکه هغه څیز دی ته پاتې شو که نه. نو هلته چې کوم دی هغه فدیه ورکولو په ځای باندې دی بیا هلته دایرې الاسقاط کوي او بیا پکې کیني، غنین پکې کیني، او یا پکې داسې ناپویه کیني چې هغه نه څه اوري نه څه ویني. خو مخکې نه لیدل چې اشاره به کوي نو بس هغه اشاره کوي، نو داسې نه دي په کار ښه. ځکه دی کوي من اکل اموال الایتام، د یتیمانانو مال خوړل پکې دي، والجلوس فی بیوتهم علی فروشهم او ناسته د دوی په کورونو کې د دوی په فرشونو باندې، و اطلاق النائمین او اقلاق النائمین، اقلاق دی که نه، اقلاق النائمین او اقلاق د نائمینو دی چې هغه ازجاع افضاع ایرول د نائمینو چې کوم کسانو دی هغه یری بالصراخ په چغو باندې، و دق الطبول دا شی لا شکر دلته نشته دی، نورو ملکونو کې شته. عراق کې چې کله مړی وشي نو مړی به یې وروستو روان کړی، د مړي نه مخکې به تمبل والا رواني او ډول ورته وایي و دق الطبول والغنا او وهل د نغارو او غنا و اجتماع النساء د ښځو جمع کېدل، والمردان او د امردانو جمع کېدل، وغیر ذلك من المنکرات الفظیعة. د دې نه علاوه چې کوم منکرات فظیعه دي یرونکي منکرات دي، نو دا خو ډېر وجوه پکې د عدم جواز را جمع شو. کما اوضحت ذلك كله، لکه ما دې وضاحت کړی دی مع بسط النقول سره د څه نه د بسط النقول نه چې دې باندې مې د فقهاو نه ګڼ اقوال را نقل کړي دي. عن اهل المذهب فی رسالته، د اهل مذهبو نه په خپل رساله مسما کې هغه څه نومې دی شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیة بالختمات والتهالیل وعلیها، بیا به ته وایې دا خو ځان له ده رایي ده، وینا وعلیها تقاریض فقهاء اهل العصر، په دغې باندې تقاریض او تصدیقات د فقهاو د اهل عصر دي. من اجلهم لوی د هغو نه خاتمة الفقهاء والعباد الناسکین، هغه لوی د دیو نه څوک دی خاتمة الفقهاء والعباد الناسکین، هغه څوک دی مفتی مصر القاهره سیدی المرحوم السید احمد الطحاوی. دا خو واقعي غټه هستی ده.
د دې چې کوم قولونه دي هغه ټول راجح وي. صاحب الحاشیة الفائقة على الدر المختار رحمه الله تعالى. ومن ذلك مسألة عدم قبول التوبة الساق. بس دیکھا نا. اللهم صل وسلم وبارك